جناب بیانی سے پاکر سنسان سلام جناب پیغمبر شیسے سے تقاس میں چارہ شیخ پر جنابی جناب شیسے سا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगा खामोशी इख्तियार करें। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब वल्लाहु खैरुन हाफिजुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। ज़मून अवामी नेशनल पार्टी मरकजी सूबाई जिलों और दरानों जमा पमीना और पमीना शरीकों कारकुनानों अस्सलाम वालेकुम। लटूलना अवल दननी प्रोग्राम देखो कामयाब प्रोग्राम या खास कर कुमली जिले के 50 से लग शार्ट टाइम के कवल और ब्याह शुहराओं पर नुमा ने अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी द शुहराओ पार्टी दा नुपदी माले ज़रूरत जिले सदर और आगे पूरा काबिने और चिचा चाबरी के मेहनत करे रहे ताकि तहराई तहसीन और सुर सलाम अवामी नेशनल पार्टी इकबल तारीख लड़ी इकबल हैसियत लड़ी और यो मकसद लड़ी और अगर मकसद दे खुदाई खिदमतगार दबा जहान बाबा तहरीक दा खुदाई खिदमतगार हो रहे। बेशक जिगरी सलूक काला या अशफक काला या सलूक काला मुंगे एक्टिविटी कम करी हूँ रानेम से वजूहात हूँ और वजूहात दानी चेकलर पर अमन और रोड़े और भाईचारे माने और मसले हल कीगी
نو موږ احتجاجونه او جلوسونه نه کوو. بیا الحمدلله چې څنګه عوامي نېشنل پارټي د شهداو پارټي ده، نو بیا دوباره الحمدلله عوامي نېشنل پارټي یو جمهوري پارټي ده. زمونږ ډېرو خلکو ته دلته پته نه وي، خپله به د اوبو په سعودي کې مزدوري کوي او وایي چې په پارټۍ کې الیکشن کله شوی. نو د هغوی د اطلاع دپاره په 2019 کې الیکشن شوی او اوس په 2023 کې دوباره بیا د پارټۍ انټرا پارټي الیکشن دی. نو د هغې په باره کې څه خبرې کوئ غواړم درته. او هغه دا دي چې پښتنو غیرتمندو محنتکشو د خپل بقا د خپل عزت دپاره د خپلو خویندو میندو لوڼو د عزت دپاره د خپلې کچو آبادو د مسایلو نه ډکو آبادو د تحفظ لپاره د خپل بچي د ډومیسایل د شناخت کارت او د نورو داسې مسایلو لپاره دا ضروري خبره ده چې مونږ بیا په دې خالیه کې خپل وجود ثابت کړو او مونږ په یو پرامن طریقه خپل انټرا پارټي الیکشن ته توجه ورکړو. زمونږ ځینې خلک دا د باچاخان بابا په وخت کې مو د ولی خان بابا په وخت کې مو دوی صرف تنقید کوي. دا نننی پروګرام د هغه تنقید کېدو والا لپاره یو سبق دی، یو نصیحت دی چې دا پارټي زما نه ده، دا پارټي د باچاخان بابا ده او دا د هغه د سوچ پارټي ده او دا خدایي خدمتګار دي. دا نه شو ختمولی شي او نه دا پې ډوبولی شي، دا همخیالي کېدی شي، لیکن دا مینه او محبت کم ورکر چې د عوامي نېشنل پارټۍ دی والله چې په دنیا کې دا ورکر د چا سره نشته. او د هغې زنده مثال نه زمونږ MNA شته، نه مو MPA شته، نه مو یو چیرمین ګټلی، خو په یو اواز باندې د یوې هفتې یا د 4 ورځو په نوټس باندې دا نننی پروګرام تاسو وکتل. او دا د انټرا پارټۍ الیکشن لپاره اولنی پروګرام شو، د شهداو په نوم شو. پکار دا دي په دې موږ سبا میټینګ هم کوو، په هر یو ضلع کې به دغه شان د انټرا پارټۍ الیکشن لپاره ورکر اجلاسونه د شهداو په نوم او په نورو متبادل مسایلو باندې به موږ خپلې جلسې او جلوسونه کوو چې موږ خپل کامیاب او بهترین منبرسازي وکړو. زما نه مخکې کشکول په ساده الفاظ مې تاسو یو خبره وکړه چې دا منبرسازي په 100 روپۍ د 4 کالو لپاره ته منبر جوړ شوې، نو دې منبر دا چې د عوامي نېشنل پارټۍ مالک جوړ شوې. په 4 کاله کې 100 روپۍ دي، لیکن صرف او صرف د دې لپاره چې د دې پارټۍ ته مالک جوړ شي. او چې دا مالک جوړ شوې نو په دې پارټۍ دومره ستا حق دی چې کوم حق زما او یا د کشکول دی او یا د سپنیاروالي دی. هغه پخوانی وخت تللی دی، اوس منبرسازي کېږي، د شناخت کارت نمبر به اخیستل کېږي او دا به کمپیوټرایز کېږي او په دې کې به موږ ته پته لګي چې دا سړی زموږ پارټۍ کې دی او که نه دی. اوس دا د تیارو زمانه څه دی چې په پارټۍ کې به نه خو چې کار مې پېښ شي هر مړ پښتون LP ته راځي که نه راځي. ما دغه چې د خوشحاله پښتون راغلی پښتانه په دې ټولو پارټو کې شته که نه؟ ستاسو د علاقې MNA هم پښتون دی که نه دی؟ خو هغه ته ووایه چې د پښتنو د ډومیسایل مسله ده او ته د حکومت حصه آیا د پښتنو ډومیسایل ولې نه جوړېږي؟ ته په خپله پارټۍ کې د پښتون نوم اخیستی کې
ولې دا پښتانه په مسلم لیگ نون کې نشته نن پرایم منسټر د مسلم لیگ نون دی د مسلم لیگ نون پښتون ته د پیپل پارټي پښتون ته د نور د پی ټی آی پښتون ته دا یو سوال کوم چې ته د سرې جنډې خلارې بلې جنډې نه شوې لړکانه د دخل کاری لاهور د دخل کاری عمران نادي د دخل کاری او د سرې جنډې نه پرېښوده استا قسم په ایمان وایي د پښتون د بچي د ډومیسایل خبره کولی شي په خپله باندې کې نو شرم چې ته بیا دلالې ته د نورو پاټون دلال نور شوی د پښتنو وجود خرڅوي ته ځان له پیسې ګټې ته قوم نه ګټې دا په نورو پاټو کې چې ناست پښتانه دي دا د خپلو مفاداتو لپاره او دغه خلکو له دلالي کوي پیسې پیدا کوي دوی پیسې ورکوي او دې ځان مړوي د پښتون بچي څه کار نشته او کوي ما غلي ویل شي په امریکا په برلیانه کې چې د انګريز ملک دی د چا په بچي په داخله پابندي نشته د چا په ډومیسایل پابندي دي ډومیسایل نه غواړي قابلیت غواړي او زما په خپل ملک زما په خپل ملک ما زما په بچي باندې په تعلیمونو باندې او په ډومیسایل باندې پابندي ولې لا زما جنگ زما د بچی نه دی زما جنگ ستا د بچی دی زما د بچی ډومیسایل د ضرورت نشته زه د دې کچا آباده د دې خوارو کمزورو پښتنو او د نورو قومونو هم هغه که اردو ویلو والی دي که پنجابي ویلو والی دي که سندي ویلو والی دي خو چې د چا سره زیاتې کېږي موږ به د هغه سره شانه بشانه ودرېږو موږ د باچاخان بابا د سوچ لاندې د احترام انسانیت کار کول غواړو باچاخان بابا د 17 غونډه کې د انسانیت خدمت کړو آیا په دې خپل ملک کې په خپل ملک کې زما په بچي تعلیمي ادارې ولې بندې دي او نوکرۍ ډومیسایل نه نوکري به کله ملاویږي او په پیسو بیا ملاویږي بیا خیر دی دا ظلم او د دې خلاف موږ عمل او نن بیا پښتنو د باچاخان بابا هغه خبره چې یا به یو کېږو کې دې ورک کېږو پښتانه ورک شوي نن زموږ د بچو د تعلیم مسلې دي د کاروبار مسلې دي د نوکرو مسلې دي او د دې ظلم خلاف به موږ پاڅېږو موږ به یو کېږو او دا ټول متحد به یو او د دې به جواب ورکوو او چې کوم حق د یو سندي یا د بلوچي یا د پنجابي نه بچي دی هغه حق به زما بچي له موږ غواړو او دا به دې په زور ولو او ستاسو چې کوم مینه ده دا چې کوم جذبه ده نه وزارت شته نه پیسې شته دا ټول تاسو چې راغلي خپل پېټرول مسوي خپله جنډه خپله ټوپۍ به راولي ولې الله بادشاه غیرتي نه دی دا غیرتیانو ملګری دی دا مسلې به ستاسو حل کېږي په دې صوبه کې به پاتې کېږو په دې تعلیمي ادارو باندې به کوم بچي سبق وایي موږ له به دوی روزګار هم راغی دا هر یو کار کول چې ستاسو او موږ یو شو موږ خپل ځان وپېژنو که پښتنو خپل ځان وپېژنده کومه خبره چې ما ته نن 1900 کاله مخکې کړې ده دا کراچۍ یوه ګنټه چې هغه پلان نشي چلولی د پښتنو نه بغیر موږ محنتکشه یو موږ مزګزاره یو دینداره یو او محنت کول غواړو لیکن دا امتیازي سلوک نه منو پکار دا دی چې دلته کې په تعلیمي ادارو کې په ډومیسایل کې په شناختګار کې زموږ بچو ته هغه حق میلاو شي او دغه شان چې نن په دې ضلع کې د انډرا د پارټۍ د خپل الیکشن لپاره
د منبر سازۍ لپاره واډونه ولګي او خپل واډونه آیني ډول ښکلي منبر سازي وکړي واډونه ولګي څنګه چې کچکول تاسو ته ووایي چې بھائی زما د دې ټرم دا اخرنی تقریر دی را روان ټرم کې کښېنئ تاسو واډونه جوړ کړئ ضلع جوړه کړئ صوبه جوړه کړئ هم تاسو به یې جوړوئ تاسو به یې کوئ او چې تاسو کوم سړی جوړ کړو نن موږ کچکول ته سلام کوو سبا تاسو بل چې کوم سړی شوق کوي رادي شي راروان دی شي هغه دې جوړ شي لہذا زموږ یو آیین دی منشور دی یو طریقه کار دی کوم خلک چې په پارټۍ کې دننه تنقیدونه کوي د تنقید په ځای د دې اصلاح زه دا سوال او محنت کوم چې که زما د پارټۍ یو کارکن هم غلطي کوي پکار دی چې زما د پارټۍ بل یو ملګری په ځای د تنقید د هغه اصلاح وکړي ما ته د اصلاح د خلکو ضرورت دی تنقید کول آسان دي اماده کول ګران دي پوهه کول ګران دي یو سړی ته مطمئنه کول ګران کار دی آیا که زما د واټ صدر دی که زما د ضلعي صدر دی یا بل یو عہدهدار دی پکار دي چې موږ د هغه لاس مټې مضبوطې کړو پکار دي چې موږ د هغه اصلاح وکړو پکار دي چې موږ د هغه سره مرسته وکړو یوه ښځه وه بلې ښځې ته ویې خورې د لښکر څه شی دی وایي چې ستا خاوند شي او زما خاوند شي او دا یو شی لښکر دی رونو تنظیم د ډسپلین نوم دی او دا باقي نه ده دا ورورولي ده نو چې ته وایې دا ورورولي ده نو بیا تنقید ولې دی که ستا یو عہدهدار رورولي نو دا ستا رور دی نو ته د دې رور اصلاح ولې نه کوې چې په کور کې د رور واني او غلط کارونه کوي ته هغه د اصلاح کوې مشورې ورکوې او که په غلط کار کې په تاړه کې ګیر شي بیا یې شفارت کوې راخلاصوي ولې هغه رور دی نو دا پارټي خو باچاهانو به دا رورولي ده نو یا خو ته په غلطه سره حقیقت دا دی چې دا رورولي ده تاسو چې یوه یوسي ولګئ او دا خپله یوسي کې کښېنئ خپله رورولي وکئ دا اجره ده زموږ زیات مسایل څه دي زموږ زیات مسایل د قبرستان د مړي د غم او د خالۍ دي موږ دلته په دې ناستو خلکو کې وزارت غواړي نه غواړي موږ وزارتونو ته نه راغلي موږ صرف او صرف د انسانیت لاندې خدمت غواړو او خدمت کې څه اختلاف نشته باچا خان بابا به وي چې په خدمت کې هېڅ اختلاف نشته اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي لہذا په کار دا دي چې مونږ په یو پرامن طریقه د یو اصلاح په طریقه کینو خپله اصلاح وکړو او د خلکو خدمت وکړو د خلکو زړونه به په خدمت ګټي مونږ چې خپلې خاندۍ غمونه دا درانه کړو دې له یو بل رسپیکټ او عزت ورکړو په دې یوسۍ کې چې کوم خلک راپاسي او دا یوسۍ د یو بل غم او ښادي وکړي نو زمونږ مسلې حل شوې دا وړې وړې مسلې د اتفاق په وسطه په خپله حل کېږي زه بیا یو پیره د ضلعي تنظیم د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او یو شی راخرنی چې زور هسې پېغور شي زور هسې پېغور شي چې همت سره مل نه شي ورک هغه مشال شه چې تیارې وي او دی بل نه شي نن بیا په پښتنو لږه تیاره ده پښتنو یو کېده پکار دي خپل ممبر ساده ته توجه ورکړئ او خپلې یوشیانې داسې جوړې کړئ چې دا ستاسو یو اجره ده خپل غمونه او ښادۍ په خپله د یو بل اپنې مددات درانه کړئ عزتمند نه کړئ دعا به کوو چې الله تعالی تاسو ټولو خوشحاله او آباد لري مونږ ته دعا کوئ چې الله تعالی دې زمونږ هغه کار والي چې په کوم کار خدای او د خدای رسول خوشحالېږي او زمونږ د دې قوم پکې فایده وي مونږ ډېر معصومه قوم یو ډېر بې وسایلو قوم یو ډېر په تکلیف کې یو
لیکن د دې باوجود د باچا خان بابا د سوچ دلان دی د دنیا تقریبا تېرېږي خو چې دا یو موټی شو او ډوډۍ جوړه شي نو انشاءالله تعالی د پښتنو مخه د چا هغه پلان نه شي بندولی خوشحاله او آباد اوسئ